الله د هر چا مشران، د خاندان مشر، د کلی مشر، د ملک مشر، دا د هر چا خپل خپل شته، د هغې به عزت او احترام هم کې. د قرآن دا اصول دي، ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله. بت پسې د بت پرست په مخ کې به کنسل نه کې. که ته د بت پرست دی بت ته کنسل کې، فیسب الله عدوا بغیر علم، دی به ستا خدای ته کنسل شروع کی. نو د لیډرانو احترام دا به خامخا کې. هر سړی به د خپل مشر احترام کوي. دنیا میں احترام کے لائق ہے بہت لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. لہذا ابلش بدا کلپ وورئی یو سړی وای زکه په دې خپل لیډر باندې مړ شوم، وای دا داسې ده چې لکه پیغمبر باندې مړ شوم. دا د کفر کلمه ده، دا تاسو اورېدلي دي. لہذا محترم عزیزانو، نن د یو منسس سازش لاندې نن دغه حالات روان دي. نن د منبر او د محراب د تقدس د خرابولو د هغې کې د عوامو ذهن ته کول چې بهی که مولا دا خبره کوله ته به مخې ته راپاسې، که مولا دا خبره کوله دی به زه د جومات نه بهر غورځوم. لہذا د مولا او د عوامو د قدر او د احترام دا یو ډېره درنه رشته روانه ده. یو سړی که د هرې ډلې سره تعلق ساتي، خو دی مسلمان دی اول او دی پښتون دی، د ده په زړه کې د جومات احترام شته، د مدرسې احترام شته، د امام او د عالم قدر و احترام شته. نو لہذا دا مشران دا د دې فتنو نه محفوظ شو. نن موږ او تاسو د دې عظیمو فتنو سره مخامخ یو او زما نوجوان دا نن په دغه فتنه کې د ایمان نه خلاصېږي. په دې وجه باندې ہائے ناکامی متاعی کاروا جاتا رہا، کاروا کے دل سے احساسی زیا جاتا رہا. قافله لوټ کېږي، د شاته نه قافله روانه ده، شاته نه لوټ کېږي او د قافلې مشر ته او د هغې مالک ته دا احساس او اندازه هم نه کېږي چې شاته نه زما څومره عظیم نقصان چې کوم دی صاحب روان دی. نو چې څنګه رسول الله مبارک هغه فرمایي چې یصبح الرجل مؤمنا، چې سهار به یو سړی مسلماني خو د ورځې به دونه غفلي په دې فیسبوک باندې والله العظیم چې ماښام به کور ته کافر رواني، ایمان نه به ځان خلاص کړی. د شپې خو به مسلمان راشي، بیا به د شپې به بیا هغې ته چې کوم دی صاحب ناست دي او چې څه ورسره چې کوم دی صاحب کېږي. لہذا